السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم واجد خان او تاسو په دغه ټایم ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی. ګرانو کتونکو دا نننۍ ویډیو چې کومه زموږ دا د پیښور ښار د رش حوالې سره ده. په دې رش باندې به چې کوم دی موږ ځو ایس ایس پی ټریفک سره به خبرې کوو. دا به ویډیو تاسو سره شیر کوو چې کم ځایونو کې رش دی هغه خبرې به ورسره کوو. په دې کې چې کوم دی مختلف چوکونه دي، روډونه دي چې دا رش د څه د وجې دی او څه د وجې نه دی. راځئ موږ سره. زما نوم ډاکټر زاهد دی، زه چیف ټریفک افیسر پېښور یم. بالکل تاسو چې څنګه خبره وکړه پېښور ښار کې مختلف ځایونو کې پرابلم راځي، خاص کر په سټي ایریا کې. په دې کې زموږ ټریفک چې کوم ځوانان دي هغه خپلې هلې ځلې کوي. اے سی صاحبان د دې سره موږ ټیمونه وقتاً فوقتاً ځي. په دې کې په پېښور سټي کې دننه هغې نه علاوه چې کومه ایریا کې موږ ته شکایت راځي، بورډ بازار کې، په چارسده روډ باندې، په باچا خان چوک کې، په دالازاک روډ باندې، په دې باندې ریګولرلی زموږ کاروایانې کېږي او ټریفک پولیس خپل لګي. ورسره چې کوم نوره آر ټي اے ټیمونه دي، د ویهیکل ایگزامینر دي، دا ټول یو جوائنټ ټیم ورک یو. په دې کې موږ خپل کار کوو. ټریفک پولیس سره سره چې څومره پیرنټس دي د هغوی هم دا یو ریسپانسبلټي جوړیږي چې کور نه د موټر سایکل وباسي، هغه انډر ایج دی او هغه موټر سایکل باندې بیا ځي او خاص کر بیا ون ویلینګ کوي، لا نور داسې کوم کارونه کوي. نو په دې کې پکار دی چې پیرنټس هم خپل چې کوم د هغې فرایض دي هغه دې ادا کړي او هغې سره سره چې دی د خپل ماشومان سکول کې چې کوم ټیچرز دي، زموږ کوم نور داسې مشران دي، هغه دې په خپل په دې کې چې رول ادا کړي. نو انشاءالله دا شی به ډېر حد پورې کنټرول شي. تور شیشو حوالې سره، د فلیش لایټ حوالې سره نن سبا موږ ته ډېر شکایت را روان دي. په د تیر شویو تقریبا 2 هفتو کې موږ 10,000 نه سوا چې کوم ګاډي دي هغې نه موږ تورې شیشې صفا کړې. ورسره چې د 6,000 نه سوا چې دي موږ د ایچ ای ډي لایټس او چې کوم د فلیش لایټس دي دا موږ د ګاډو نه لرې کړل. عوامو ته موږ دا خواست دی چې تاسو لایټ بالکل شپې ټایم کې تاسو ډرایوینګ کوئ، بالکل پکار دی تاسو ته چې روډ دی هغه تاسو ته ښکاري، خو داسې لایټس بالکل هم مه لګوئ چې مخامخ نه کوم کس را روان دی هغه بالکل ړوند شي. نو دا د ټریفک یو اکسیډنټس یو غټه وجه ده چې کوم کسان په خپل گاډو کې او لا چې دی په هائی بیم باندې لایټس لګولي، مخامخ چې کوم کس را روان خاص کر سنگل روډ باندې، نو هغې ته په ډرایوینګ کې بیا ډېر زیات تکلیف وي. نو دا یو د شعور کمی ده. پکار دی چې څومره موږ ډرایور حضرات دي، څومره وروڼه، څومره خویندې زما دا خبره اوري، نو پکار دی چې دا موږ نور چې څومره د پېښور ښار اوسېدونکي دي د هغې هم دا احساس وکړي چې دا فلیش لایټس لګول، دا هائی بیم باندې لایټ ساتل کنټینوسلی دا ټیک کار نه دی او دې سره اکسیډنټونه کېږي. د بل چا په څوک پکې خوږېدی هم شي، څوک پکې مړ کېدی هم شي. سره انشاءالله په عنقریب به د سیف سټي پروجیکټ به موږ سره راشي. سیف سټي پروجیکټ سره به دا وشي چې کوم کوم ځای کې وایلیشن دی، ډېرو ځایونو کې چې کوم ځای کې موږ خپل ټیوز موږ لګولي دي، نو هغه ځای کې به موږ بیا د کیمرې په مدد سره چې کوم کسان وایلیشن کوي هغې ته به موږ ای چالان ورکوو او دا ټیوز به موږ هغه ځایونو ته ولېږو چې کوم ځای کې د هغې ډېر ضرورت دی، له کوم ځای کې مین پار ضروري دی چې کوم ځای کې موږ ته پته ولګي دلته ټیو ضرورت شته دی، دلته د کیمرې اوس اکسس نشته دی. نو انشاءالله دې سره به ډېره زیاته بهتري به راشي.